السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو ورور ستاسو ملګری قاسم صاحب. قدرمندو نن بیا یو کافر را پاسېدلی دی، قدرمندو نن بیا یو مرتد را پاسېدلی دی او څه یې کړي دي د نبوت دعوه یې کړې ده. تاسو ته د معلومه وي چې دا واقعګانې په ټوله دنیا کې ډېرې زیاتې شوي دي، خو بیا که تاسو سوچ وکړئ دا په اسلامي ملکونو کې ډېرې زیاتې شوي دي، خو بیا تاسو سوچ وکړئ دا واقعګانې په پاکستان کې ډېرې زیاتې شوي. خو دا ځل دا واقع چې راغلی دا کوم چا چې د نبوت دعوه کړې ده د کوم ځای اوسېدونکی و؟ د افغانستان. او دې مرتد سره دې کافر سره یې څه کړي دي؟ دته یې څه سزا ورکړې ده؟ ټول را لګېدلي دي او دی یې سنګسار کړی دی. ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. قدرمندو د چې کله د نبوت دعوه کړې وه د ویډیو شارټ شان ویډیو د تاسو سره شریکومه. دا ویډیو تاسو وګورئ لږه. زلمی د هرات ولایت د پښتون زرغونو ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې اوس مهاله د ښار په 9مه ناحیه کې ژوند کوي. وروستي څو ورځو کې ټولنیزو رسنیو کې د هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې دی پکې د پیغمبرۍ ادعا کوي. این نعمت بزرگ که نبوت است الله جل جلاله بر من محمد زلمی رسول آخر زمان ختم نبوت فرود آورده است، آن هم به شهر هرات. یو شمېر علماو د زلمي سره په دې اړه بحثونه هم کړي، خو دی لا هم پر خپله ادعا ټینګ ولاړ دی. بالاخره الله جل جلاله به من فرمان داد لا د چې کله د نبوت دعوه وکړله نو دی یې سنګسار کړلو. زیاتره ملګري زیاتره خلک دا خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی او هلته کې اسلامي قانون امپلیمنټیشن کیږي، اسلامي قانون پالو کیږي، د دې وجې چې هلته کې د طالبانو حکومت دی او طالبان را لګېدلي دي. دا مرتد دا کافر چې دی هغه یې سنګسار کړی دی. خو نه داسې بالکل نه ده. د هغه ځای پولیس او د هغه ځای پوجیان را لګېدلي دي او دا مرتد دا کافر چې دی دا یې په شریکه باندې سنګسار کړی دی. قدرمندو دی چې په کوم وخت کې سنګسار کړی دی دا ویډیو تاسو وګورئ. دا ویډیو چې زه تاسو ته کلیر نشم ښودلی ولې چې یوټیوب والا فیسبوک والا رالګي زما دا ویډیو چې دی دا بیا بندوي نو بیا تاسو پوره کیسه باندې نشئ پوهېدلی. خو بیا هم تاسو ته زه دا ویډیو ښیم او د ویډیو دا کوم سکرین شاټ ویډیو چې کوم تصویران دي اوریجنل هغه زه تاسو ته په کمنټو کې به زه تاسو ته پرېږدم نو دا ویډیو در سره وګورئ. بزد به شاخ کیر زد. قدرمندو دا دی د خپل یم دیني دي، دی بالکل د اسلامي قانون د لاندې کړي دي. د دې مرتد د دې کافر خلاف چې د اف آی آر کړ شوی دی او بیا د هغه ځای پوجیان د هغه ځای پولیس را لګېدلي دي، دی نیولی دی او یو کلیان میدان ته بوتلی دی او دی په شریکه باندې سنګسار کړی دی. د سره چې کوم کار کړی دی بالکل د اسلامي قانون د لاندې کړی دی. په والله ډېر بې انتهایي خوشحاله شوم که نه ډېر بې انتهایي دا زړه مې خوشحال شو. ما ته پته زما د ویډیو چې کوم دا یوټیوب والے نه پرېږدي دا ډیلیټ کړي. د دې نه مخکې موږ د خالد په حق کې چې څومره ویډیوګانې جوړې کړې هغه ټولې ویډیوګانې یې ختمې کړلې. د نورو خلکو چینل هم پکې ختم شو، زما یو چینل ختم شولو او ما چې کوم ویډیوګانې اپلوډ کړې وې هغه ټولې ویډیوګانې یوټیوب والے اپلوډ کړې. حالانکې په فیسبوک باندې اوس هم چلیږي. په فیسبوک باندې ما د نوټیفیکیشن راځي چې د ستا پیج ختمېدو والا دی. تاسو دعا کوئ چې زما دا پیج ختم نه شي. انشاءالله زه به دغه شان د حق اسلام د دفاع په حق کې چې څومره خبرې دي هغه به ستاسو مخې ته راوړم. انشاءالله د اسلام دفاع په شریکه باندې کوم. نو والله زه ډېر بې انتهایي خوشحال یم د هغه ځای حکومت نه، د هغه ځای پوجیانو نه، د هغه ځای د پولیسو نه. زه په تاسو باندې فخر کوم. د پاکستان نه زه تاسو ته سپیشل سلام کوم. تاسو د اسلام سر چوت کړی دی، تاسو د کافرو سر جیټ کړی دی او دا زموږ د پاکستان د حکومت لپاره یو سبق دی. په دې کې زموږ د پاکستان د حکومت لپاره، زموږ د پاکستان د سرکاري محکمو لپاره، زموږ د پاکستان د پولیسو لپاره، زموږ د پاکستان عدالتي نظام لپاره، زموږ د پاکستان پوجیانو لپاره یو ډېر غټ سبق دی. مستحی رسول ته صرف یو څه ده سر تن سے جدا. دا نه ده چې هغه باندې تاریخونو کې په کلونه دي هغه ته دلیلونو ثبوتونو ګوري د هغه د بچ کېدلو لپاره. دا هم قانون دی، دا هم یو نظام دی. یاره والله زه په داسې باندې فخر کوم. څومره سلامونه وي والله دا زړه مې خوشحال دی. دومره د غیرت کار مو کړی دی افغانیانو. قدرمندو دا ویډیو در سره شیر کړئ چې د هغه خلکو ته ورسي کومو خلکو به چې دا خبره کوله چې غازي خالد د قانون توهین کړی چې د هغه خلکو ته ورسي کوم چې د مدني په ریاست کې یو مستحی رسول ته تاریخونه ورکول چې اخلي د دې نه یو سبق واخلي. نو تر نن ساعته پورې خپل قاسم صاحب له ورکوي اجازه. اسلام زنده باد، پاکستان پاینده باد.